بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. د دې رکوع ابتدائی آیت کې د هغه منافقانو ذکر وشو چې کوم په ظاهر کې ځان مسلمان ثابتوي، ځان په ظاهره کې مسلمان ښکاره کوي او حقیقت کې ایمان د زړونو ته نه ور داخل شوی. دا خلق مؤمنان نه، ځان هغه خپل کفر په ایمان باندې پټ کړی. نو د هغې خلقو ذکر وشو، نو د هغې دپاره بل قانون ذکر کیږي چې د دوی ګمان دا دی چې دا مونږ خپل د ظاهري ایمان چې په دې سره مونږ خپل کفر پټو، نو په دې کې بګینی مونږ د مؤمنانو ته دوکه ورکو، د الله پیغمبر ته به مونږ دوکه ورکو، حالانکه دا دوکه حقیقت کې ځان ته دوکه ورکول دی. د دې ایمان نفع او نقصان خو به دغه انسان ته بذات خود میلاویږي. لہذا دغه خلق لګیا دي دوکه خپل ځان ته ورکوي، خو لیکن د دغه دوکې په پته نه پوهیږي. یخادعون الله والذین آمنوا، دوکه ورکوي دی الله تعالی ته په خپل ګمان کې، حالانکه الله تعالی خود انسان په پټو او په ښکاره په هر څه باندې خبردار دی. د انسان په سوچ باندې، د انسان په دل و دماغ باندې، د انسان په اراده باندې، په هر څه باندې یو انسان الله تعالی خبردار دی. انسان څه سوچ کوي، د انسان تصور څه دی، انسان په خیالات څه دي، الله تعالی خبردار دی. نو الله ته به څوک څنګه دوکه ورکوي؟ نو مفسرین وی یخادعون الله فی زعمهم، دی په خپل ګمان کې الله ته دوکه ورکوي. یا دویمه معنا مفسرین ذکر کوي، علما ذکر کوي و یخادعون رسول الله، دوکه ورکوي دی پیغمبر د الله تعالی ته. نو پیغمبر د الله تعالی خو انسان دی، نو والذین او هغې خلقو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وما یخدعون دی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپلو ځانونو ته، وما یشعرون لیکن دی شعور نه لري. ځکه د دغه کې دوکې، د دغه کې عدم ایمان نقصان خو دی ته خپله دی که نه، ځکه د الله تعالی په نیز باندې ایمان معتبر دی چې ایمان یې راوړو نو مؤمن یو نه یو ورځ به الله تعالی د جهنم نه راوباسي، جنت ته به داخل کی. او کافر چې دی، په کافر باندې دا جنت الله همیشه د پاره حرام کړی دی، کافر به جنت ته نه داخلیږي. فی قلوبهم، په زړونو د دوی کې مرض، مرض د منافقت دی. هغه د دوی په زړونو کې د منافقت هغه کیفیت پروت دی. منافقت هغه دنیا پرستی، د دنیا هغه اغراض، د دنیا هغه لالچ دی په مخه اغستی دي. فزادهم الله، پس زیاتی کړی دی الله تعالی مرضا، مرض د منافقت ته دی. ولهم، او د دوی دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. بما کانوا یکذبون، په سبب د هغه سره چې دی دروغ تړونکي و، دروغ ویونکي و. دروغ به وي چې مونږ ایمان نه وړی دی، دروغ به وي چې مونږ مسلمانان یو، دروغ به وي چې مونږ د زمرې د مسلمانانو نه یو، حالانکه د ایمان سره به څه تعلق نو. هر ټیم به د اسلام او د مسلمانانو ته د نقصان او د تکلیف د رسولو کوشش کو. واذا قیل لهم لا تفسدوا، په هغه وخت کې چې وویل شي دوی ته چې تاسو فساد مه کوئ فی الارض، په ځمکه کې، قالو، نو وایي دی انما نحن مصلحون، بېشکه مونږ اصلاح کوونکي یو. د فساد د مطلب دا دی لا تفسدو، د ټولو نه لوی فساد دا دی چې یو انسان د الله د وحدانیت نه انکار وکړي. نو لا تفسدو، مفسرین وایي چې لا تفسدو فی العقائد، په عقایدو کې فساد مکوئ، چې ځان دی په ظاهره کې مسلمان ښکاره کړی او زړه کې دننه کفر پټ کړی، نو داسې دغه لوی فساد دی. لا تفسدو فی الارض، فساد مکوئ په ځمکه کې. قالو انما نحن مصلحون، دی وایي مونږ اصلاح کوونکي یو. الا، خبردار، انهم هم المفسدون، بېشکه عمدی فساد کوونکي دي. الله تعالی قانون ذکر کوي چې فساد دغه خلق کوي
ولکن لا یشعرون، لیکن دی شعور نه لري. ځکه دی ته هغه خپل دا چې کوم ایمان په ټول دی، دا خپل چې کوم جرم دی، دا خپله کومه غلطي ده، دا خپله کومه ګناه ده، هغه دی ته ګناه نه ښکارېږي. واذا قیل لهم آمینو، دلته نه د یو انسان تصور کې براتله چې آیا د ایمان دپاره چېرته څوک آیډیل شته، یو نمونه شته چې انسان د هغې په شانتې ځان جوړ کړي. الله تعالی هغه نمونه پیش کوي. واذا قیل لهم آمینو، په هغه وخت کې چې وویلی شي د منافقانو ته چې تاسو ایمان نه وړئ، کما آمن الناس، لکه چې څنګه د صحابو ایمان نه وړی دی. الناسو هغه خلقو چې کوم کاملین دي په خلقو کې، صحابه کرام د هغوی په شان ایمان نه وړئ. قالو نو وایي دی انؤمنو، آیا موږ ایمان نه وړو، کما آمن السفها، لکه چې څنګه ایمان نه وړه د دې بېوقوفانو. نعوذ بالله صحابو ته بېوقوفان وي، او په دې بنیاد به ورته وي چې صحابه کرام د خپل سرونو قربانۍ ته تیار، د خپل مال قربانۍ ته تیار، هر یو څیز قربانولو ته تیارو د الله او د الله د پیغمبر په عشق کې. نو دی به وي آمن السفها، دا خو به وقوفان دي، نعوذ بالله. حالانکه دغه ته هغه صحابه کرام د عشق او د محبت په انتها کې ور رسېدلي. د رسول الله مبارک صحابه کرام په د دنیا په تاریخ کې داسې څوک نشي پیش کولی چې څنګه د رسول الله مبارک صحابه. د دې روم بادشاه یو ځلې یو جاسوس راولیږه چې ورشه وګوره د مسلمانانو څه حل دی. هغوی چې رالل وی کتل صحابه کرام لګیا دي، د رسول الله مبارک د وضو هغه اوبه به چې کوم نن هغه ځان سره محفوظه کولې، په خپل بدن باندې به یې راښکلې. چا به د رسول الله مبارک هغه لاړې مبارکې به ځان سره محفوظ کولې، په خپل بدن باندې به یې لګولې. هغه سړی چې کله لاړ، هغه د روم بادشاه ته واپس رپورټ ورکوي چې ما په دنیا کې ډېر بادشاهان لیدلی دي، ما په دنیا کې ډېر خلق لیدلی دي، خو لیکن چې څنګه د مسلمانانو د دې بادشاه پیغمبر علیه صلات والسلام یادو، وی د دواړو جهانو د مبارک سردار سره چې د صحابو کومه مینه ده، وی تاسو هغوی له چرم شکست نشئ ورکولی. دومره د صحابه کرامو هغه مینه وه. نو د مینې هغه د مینې په وجه باندې هغوی د خپل سر نه تیرو کتابونه لیکي. و یو غذا کې یو زنانه چې کم دی د مدینې منورې نه بهر ولاړه ده، نو یو لښکر چې راله، یو ډله راله، تپوس یې ترېنه وکوي د دواړو جهانو مبارک سردار څنګه دی؟ چا ورته وی ستا بچی وی شهید شو. هغې وی الحمدلله، خو ما ته د مدینې منورې د جانان ذکر وکوي چې هغه څنګه دی. نو بیا دویم ډله راله، هغوی نه تپوس کوي د رسول الله مبارک څنګه دی، د رسول الله مبارک څه کیفیت دی؟ هغه ورته وی دویم زوی دی شهید شوی دی. هغه ورته وی الحمدلله، خو ما ته د مدینې منورې د جانان ووایه پیغمبر علیه صلات والسلام په څه کیفیت کې دی. درېیمه ډله چې راله، وی خاوند دی شهید شوی دی، وی الحمدلله، خو ما ته دا ووایه چې د مدینې منورې د جانان څه کیفیت دی، د رسول الله مبارک څه کیفیت دی. هغوی ورته وی الحمدلله، د دواړو جهانو مبارک سردار صحیح سلامت را روان دی، صحیح سلامت را روان دی. هغه زنانه الحمدلله وی او فوراً الله ته په سجده باندې پرېوته. دغې ته عشق او دغې ته محبت ویلی شي. ٹھیک شوه؟ ښه جي. قالو نو ووی دی منافقانو انؤمنو، آیا موږ ایمان نه وړو، کما آمن السفهاء، لکه چې څنګه ایمان نه وړه د دې بېوقوفانو. الا خبردار، انهم بشک دی، هم السفهاء، هم دی بېوقوفان دي. ځکه بېوقوفان په دې بنیاد باندې چې دنیا یې غوره کړې ده او آخرت یې رستو کړی دی. دنیا غوره کړې ده، دنیا د پاره خو د دنیا د مال او د دنیا د اغراض او د دنیا د څیزونو د هغې په فکر کې دي، او آخرت هغه یې رستو کړی دی. نو دا لویه بېوقوفي ده. ولکن لا یعلمون، لیکن دی نه پوهېږي، دی ته پته نشته، دی بې علمه دي، دی پوهېږي نه په دې خپل حماقت او په خپل بېوقوفۍ باندې. صدق الله العظیم.